دا جي یو خو د یونیورسټۍ والا خولې ته راوستو کله وایي دا وکړئ کله وایي هغه. ولې زویه اوس بیا څه وایي؟ اوس یې راته ویلي دي وایي لیپټاپ بدل کړه وایي ستا لیپټاپ کمزوری دی. دا خو مې په اول ځل واورېده چې یونیورسټي چاته وایي چې لیپټاپ بدل کړه د چا به یا وس کېږي یا به نه کېږي دا به خلک په مخه لیپټاپ یې اخلي. نه که نه دا جي چې اوس زما کار نه کوي نو په داسې لیپټاپ په څه کومه؟ څنګه ستا کار نه کوي زویه؟ ادې خو 3 کاله هم نه کېږي. دا ما تاله په 2017 کې اغوستی و ما ته داسې یاد شي لکه دا ورځ تا وې دا جي د دې نه بل ښه لیپټاپ نشته وایي دا زما 10-12 کاله کار کوي نو اوس پسې چلی شو. ګوره دا جي په 2017 کې پبجي نه وراوتی اوس په ټول کار پبجي وران کړی دی که نه. څه مطلب پبجي څه شی دی؟ دا جي زما مطلب دا دی په 2017 کې زه په 2م سمسټر کې وم نو په هغې سمسټر کې ټول د عام سبجیکټ وو لکه اردو شوه میت شو نو پای کې دومره مضبوط لیپټاپ نه و په کار. اوس په دې سمسټر کې پبجي دی او پبجي اخوا دېخوا لیپټاپ نه مني نو مطلب بیخي کار نه کوي ستا لیپټاپ په پبجي کې. بس دا جي ټیک ټاک رواني چې مخامخ راباندې کس راشي ناسا پې هینګ شي او کار پرېږدي. څه مطلب کس راباندې راشي؟ د لیپټاپ د کس سره سویمه ده. داسې کار کوه ځان له په کمره کې کښېنه چې کس ته باندې نه راځي نو ستا کار به هم روان او زه به هم د خرچې نه بچ شم. نه ګوره دا جي زموږ د ټولو ملګرو مقابلې په شریکه د پبجي په ټیسټ کې نو چې کله د نورو یونیورسټو هلکانو نه د مخامخ شي که نه نو زما لیپټاپ په کار پرېږدي او زما ټول ملګري چې دی په هغې کې پاس شي او چکن ډینر واخلي او زه دغه شانتې وچه خوله را روان یم. زویه دا چکن ډینر پکې څه ته وایي؟ دا یو قسم له انعام وي چې څوک د پبجي په ټیسټ کې پاس شي نو د ټیسټ په اخره کې ولې بیا روټۍ کوي د انعام په شکل کې هغې ته چکن ډینر وایي. اوهو نو تا چېرته نه دی اخیستی دا انعام دا چکن ډینر والا؟ نه که نه دا جي بس که چا د ملګرو سره چانس ولګېدو یي به که نه یوازې خو مې سکل هم نه دی دا ما ملګرو سره دومره مضبوط لیپټاپ دي هغوی په ټیسټ کې ناست د اخره پورې او زه دې په منځ کې رابار شمه. ښه دا راته ووایه چې د دې پبجي څه مطلب دی؟ دا خو ما په اول ځل واورېده چې دا لا هم کتاب دی دا خو لا ما چېرته نه لیدلی. دا جي تاسو امریکا لیدلې ده؟ نه. ښه نو د دې مطلب دا دی چې امریکا نشته عجیبه خبرې کوئ نو. ښه بس ډېرې خبرې مه کوه دا راته ووایه چې د پبجي څه مطلب دی؟ دا جي تاسو اوس په مطلب څه کوئ؟ خو لیپټاپ له پیسې راکړه چې لیپټاپ واخلم چې خبره ختمیږي. نه ولې خیر خو دی چې ما ته هم پته یې که نه چې زما زوی په یونیورسټۍ کې څه سبق وایي زما دا ټول ملګري د خپلو بچو د کتابونو ګران ګران نومونه اخلي ما ته پته نه وي زه به ورته هم وایم که نه چې زما زوی دلجان پبجي وایي. دا جي په پبجي کې 4 ټکي دي پي یو بي او جي نو پبجي. نو څه د دې ټکو څه مطلب خو به وي که نه؟ ولې که جوړومه څه مطلب؟ زما مطلب دا دی رایادومه او رایادومه دا جي دا ستا حل دی نالایقه تال د خپل کتاب مطلب نه درځي نو ته به نور څه وکړې؟ دا جي لږ صبر وکړئ ستاسو کومه تادي ده زموږ 15 کتابونه دي او د هر یو کتاب مطلب یاد ساتل دومره ګران کار دی چې څه وایمه. څومره صبر وکړم زویه مازدیګره پورې به ته رایاد شي؟ رایاد شو دا جي د پي مطلب دی پلیټینم د یو مطلب دی یورینیم د بي مطلب دی بوران او د جي مطلب دی ګیلیم. یورینیم خو ما چېرته اورېدلی دی دا خو برې بمونو کې استعمالېږي ستا را دې سره سویمه ده. اوهو غلط شومه دا جي دا مې د بل سمسټر د پبجي مطلب وویل. زموږ د دې مطلب دی د پي مطلب دی پلاسټیکو د یو مطلب دی یونیورسلو او د بي مطلب دی بلاکو او د جي مطلب دی جرمني. ته خو د کمپیوټر انجینرینګ کې که نه په دې کې د پلاسټیک د کم ځای نه راغی نو نن سبا د کمپیوټر چې کومه باډي که نه دا پلاسټیکي او مونږ یې د جرمني نه راغواړو نو ځکه زه یم ته پکې چېرته بیا غلط شوې او پیره بیا سوچو که خیر دی. دا جي بس دغه ټیک دی 100% ټیک دی. دا جي خو بیخي نن نه پرېږدي د خدای بنده ځان دا ټکي جوړول دومره ګران کار دی چې څه وایمه. زه داسې کار کومه چې استاد سره ټلیفون کومه چې ځان دې صحیح پوه کړم چې د پبجي دپاره څنګه لیپټاپ پکار دی هسې نه چې کال پس ته بیا وایي چې دا نه دی ښه او بل لاله واله اب راله صحیح مشوره راکړي. خدای ته وګوره دا کارونه کوي. ولې زویه بس که تا ته ګران وي که نه دا جي زه به خیر دی همره په دې لیپټاپ ګزاره کومه. اوس په استاد د ټلیفونو کې استاد به راته وایي چې ټولو هلکانو سره 3 لک روپو وال لیپټاپ دی او ستا راځوي سره نشته نو هسې به خفه شي نو زه نه غواړم چې تا د خفګان ضرورت شي دا جي. زه خیر دی زویه په تپوس کې څه دي او زه ماشوم نه یم چې خفه به شم تاسې هم وایې که نه چې په دې لیپټاپ همره ګزاره کومه کو نه شو بیا به پرې ګزاره کوې که نه خو زه بار ورځمه چې ټلیفون ورته وکړم په دې کمره کې زما د موبایل صحیح سیګنل نه رانیسي. دلجانه بچی دا جي نه مخکې استاد سره ټلیفون کوه که نه نن دې بچ کېدل ګران دي. حقی شی بیزی دی نما خالی دا جي ورته میلاو کو. یا الله خیر. A few moments later. دا جي استاد د څه ووی؟ ستا استاد خو یې پبجي یو ګیم دی. او نو دا جي د استاد د خپل کتاب هسې یو ګیم ښکاري هسې گپ شپ ورته ښکاري دا خو د سټوډنټانو د ګرانوي. ما له دې دوکه راکوله ستا استاد وی دا د موبایل یو ګیم دی او ټول هلکان یې کوي ځان له ټایم ضایع کوي مونږ د پاسټلو کې بند کړی هم دی د هغې باوجود ودې لګیا یي. دا جي دا په استاد غلط شوي
زه به ورته خیر دی په یونیورسټۍ کې بیا ووایم او که ستا یقین نه کېږي که نه اوس په خپل ملګري د ټلیفون میلاو کړم هغه ولې پبجي باندې پوهې که چې دا څومره ګران سبجکټ دی ستا ملګری دی نو تا به ښه پوهې کړي ما ته نوره ستا پته ده که ستا یقین نه کېږي استاد چې د بوس کال میلاو کړم نه بس دا جي استاد یې ټیک وایي دا خو مونږ کله ناکله تنګ شو نو 5 ګیم وکړو نو په دې کې څه دي ستا استاد خو په یو ګیم 1 ګنټه لګي مطلب ته 5 ګنټې ضایع کړې ته ما دې چل لګلې د خدای بنده زه دلته دونه په ګرانه پیسې ګټم او زه چې تا نه سم سړی جوړ شي او ته ګیمونه کې تا له شرم نه درځي دا جي بس څه اوس ووایه که نه د دې ګیمونه څه جوړېږي خپل سبق وایه دا ګیمونه دا فلمونه دا ډرامې دا چېرته ځي نه ته د ځان نه یو غټ سړی جوړ کړه نو دا شیونه بیا وروسته هم کېږي اوس د دې ټایم نه دی دا جي بس لیپټاپ ته نه غواړم نور راته مه خارېږئ ما ته ډاکټر وویل پلار ته ووایه چې تا ته نه قاري کوي دې سره بیا ته کمزوری شي چې تا په دې چې زما نه څومره پیسې والي دا دوکې شوکې را سره کې زه په پیسو باندې نه یم زه ستا په مستقبل باندې یم خپل مستقبل خرابې بس دا جي نن مې معاف کړئ بیا به نه کوم ښه